أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين مخیاتونو کې د دوو ډلو تذکره وه، یو مؤمنانو یو کافرو. د مؤمنو مثال هغه د لیدونکي او د اورېدونکي دی، د کافرو مثال په شان د ړندو او د کڼو دی. نړون او کون بل طرف ته لیدونکی اورېدونکی دا برابر نشي کېدی، نو دغسې کافر او مسلمان دا نشي برابر کېدی. نوح علیه السلام تذکره کوله، هغه راغلی نو مسله بیان کړه راتلو سره، الله تعبدو الا الله، او د الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ، هغه الله یو ومنئ. زه یریږم په تاسو باندې داسې نه چې تاسو باندې عذاب د درناکې ورځې راشي. خلکو قسمه قسم اعتراضونه کول. یو اعتراض یې دا و چې ته خو بشرې، زمونږ په شانته یو انساني. دویمه دا ده چې ستا تابعداري چې کوي نو دا سپک خلک دي، ستا چې کوم تابعدار دي نو هغه قمقلان خلک دي، سرسری نظر ساتي، داغي سوچ او فکر جوور او ډونګی نه دی. دارنګه تامانی ستا په موږ باندې څه غوروالی نشتی، ته په موږ باندې په څه شي باندې غوری. دا د هغې خبرې وې. د الله په نسبت باندې د نوح علیه السلام خو غټ مقام، لیکن چې کله یو سړی مقام نه پیژني نو هغه داسې خبرې کوي. کافرو د نوح علیه السلام مقام درجه نه پیژنده، نو هغې ما ته خو یو شان خلک یو. نوح علیه السلام له جواب ورکې خلکو، زه په واضح دلیل باندې یم د خپل رب د طرف نه. الله ماله رحمت را کړلی، پیغمبري را کړله، نبوت یې را کړلی. نو دا خبره تاسو باندې پټه ده، راشئ دا خبره ومنئ. زه تاسو باندې په زور باندې لازم کوم نه، بل خبردار چې زه چې کومه خبره رسوم په دې کې زما څه لالچ نشتی، دنیوي څه اغراض پکې نشتی. دنیوي اغراض خو دنیا سازو سامانی، د دنیا مال و دولتی، هغه شی خو زه نه غواړم، زما بدله په الله باندې ده. ستاسو نه مې مال نه دی غوښتلی، نه غواړم. دویمه دا ده تاسو چې کومه خبره کوله چې دا ستا سره چې کوم کسان دي دا سپک خلک دي، دا کمزوري خلک دي، دا سرسری نظر واله دي. مطلب دا او دا لري کا
نوح علیہ السلام وی وما انا بطارد الذین آمنوا زه دا شړونکی نه یم دی لره چې دا زه وشړم. د هر چا خپل ایمان دی، دا خپل ایمان مطابق به د هغه سره معامله کولی کېږي. که تاسو ته سرسری نظر والا وای، تاسو ته هر څه چې وایي چې د الله په نسبت باندې هغه ایمان والا دي، نو هغې ته به سبا یو غټه درجه غټ مقام به ورته میلاویږي. خلک وایي ستاسو سره د هغې سویمه ده. هغې که سپک خلک دی که هغې کمزوري خلک دی، هغې به خپل کار کوي، تاسو خپل کار کوئ. راشئ ایمان راوړئ، عمل صالح وکړئ. بله خبره ته دام کوي چې که دا ما وشړل نو دې شړلو باندې کېدی شي مال الله عذاب راکړي، سزا راکړي، نو بیا به ما د هغې نه څوک بچ کوي؟ څوک شته تاسو کې چې الله د عذاب نه ما بچ کړي؟ بیا که ما دې وشړل. دارنګې د خلکو خبرې وي، مال و دولت د سره نشته، تقسیم په شان د یو بشر یې. د هغې جواب کوي ولا اقول لکم عندي خزائن الله سره، ما سره د الله خزانې نشتی، د هغې اختیار ما سره نشتی. ما دا خبره نه ده کړې چې ما سره د الله خزانې دي. دارنګې د غیب خبره هم نه ده کړې چې زه په غیب باندې پوهېږم. دارنګې دا خبره هم نه کوم چې زه بشر نیم، زه د ملائکو د جنس نیم، زه نورانی مخلوق یم، زه نور یم. دا من دی ویلي. دارنګې تاسو چې چاته بد ګورئ، د هغې په باره کې زه هم دا خبره نه شم کولی نه کوم چې الله به وله چېرته خیر ورنه کړي. د هغې په زړونو کې چې څه دي الله ته د هغې پته ده. که دا ټولې خبرې دی کې یوه ما وکړه نو ګوره زه به ظالمانو نه شم. خلکو ورته وی تا موږ سره جګړې شروع کړلي، جګړې دې زیاتې کړلي، هلکه جګړه ته کې که دی کوي. کم یو سړی چې په باطله باندې دی اسې اوبه خړی، وایي تا جګړې جوړې کړلي. هلکه ما خو جګړه نه ده کړې، زه خو روغه خبره کوم. جګړه خو ته کې، کنځل ته کې، بدې ردې ته وې، وهل ټکول ته کې. او دې بل ته وایي جګړې تا جوړې کړلي. نوح علیه السلام ته تا جګړې جوړې کړلي. زه راوله موږ باندې، ته چې کوم سره موږ سره وعدې کوې موږ سره یاری راوله، ځه کوي رښتونه. نوح علیہ السلام بیا دا خبره کوي چې او دا عذاب که راولي نو الله به راولي، زه نیمه، زه راوستونکی نیم. بیا ورپسې خپله خبره کوي ما خو ستاسو ډېر خیر لټولی، لیکن زما خیر تاسو له فایده در نه کړه او الله ته به ځئ. بعضې خلک پکې دا وایي دا مسله د ځانه جوړه کړله، که ما د ځانه جوړه کړي نو په ما باندې جرم به زمایي او زه بریم د هغه نه چې تاسو کوم جرمونه کوئ. آخر ونه شوه، قوم داسې حد ته ورسېد چې صبر د نوح علیه السلام هم تمام شو. الله رب العزت په هم فیصله وکړه چې بس دی په دنیا کې نور د اوسېدو قابل نه دي. الله رب العزت په عذاب راوس. خبره د کشتۍ د جوړولو وه، الله یې کشتۍ جوړه کا، خلکو پورې خندل. بیا کشتۍ کې څیزونه کم څه چې دي، کم زنده سر چې دي په ځمکه کې چې اوبو کې هغه ژوندي نه پاتې کېږي، نو هغه ځان سره په دې کشتۍ کې سواره کا. خبره کېده هغې کې سواره کړی شو، کشتۍ جوړه کړې وه. کشتۍ باره کې بعضې مفسرین لیکي 300 غزه دا اوږده وه او 50 غزه دا پلنه وه.
10 غزه دا دنګه وه او 3 منزله وه. په دغه کشتۍ کې سم 300 غزه چې وګورئ شرعي غزونو باندې درشه دي جوړېږي. درې سوه غزه شرعي غزونو باندې چا نیم کې نو داتې پاکستانی غزونه جوړېږي. نو 1.5 سل غزه دا اوږده وه، 1.5 سل چې بیا په 3 کې ضرب ورکې نو بیا به 15 3 45 جوړېږي. نو 4.5 فوټه دا اوږده وه. نو دومره غټه کشتۍ وه په هغه کې خلک یې سواره کړه. خلکو باره کې هم الله رب العزت وایي وما آمن معه الا قلیل، لږ کسانو مختلف اقوال پکې چا ویلي وو چې په دې کشتۍ کې انسانان ټول 2 کسانو، 3 د نوح علیه السلام او 3 زامنو او 3 انګیان دي، بس دغه ټول 2 کسانو. چا ویلې دې نه زیاتو، چا پکې د هغې 80 پورې او د هغې 80 پورې اقوال شتي. بهرحال لږ کسانو، لږ خلک وو. آخر کې کشتۍ بیا جودي غر باندې کوم ځای کې چې عراق، روس، ایران وغیرہ دا بارډر چې کوم ځای کې یو ځای کېږي دغه ځای کې دا غر دی او په دې غر باندې هغه تختې تقریبا 50 کاله مخکې خواوشا کې هغه تختې موندې شوې وې. هغه اثرات هغې وې دا د زرګونو کالو پخوانۍ تختې دي. د هغې کشتۍ هغه تختې هلته کې په هغه ځای باندې موندې شوې وې. هغه ځینې مې چاړه قولې پخوا دور کې بس هغې ته راکوز شو او په مخه لاړو پاتې شو. نو هغه همیشه پې واورې پرتې وې. دا په جاز کې بعضې کسانو ولیدل چې دا څه شی دی، بیا پسې وروستو کسان پسې ولېږل راویې ویستې. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. نوې مزه تاسو ته دا خبره چې زما سره خزانې د الله، ولا اعلم الغیب، او نوې دا خبره چې زه پوهېږم په غیب باندې، ولا اقول انی ملک، او نوې دا خبره چې زه یم د ملایکو نه نورانی مخلوق یم، نور یم. دا نه ویم تاسو کومه خبره کوئ دا بشر دی نه، او زه بشر یم، انسان یم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، او نوې مزه دا کسانو په باره کې چې تاسو سپک ګوري ورته سپکې ګڼي ستاسو سترګې. لیؤتیهم الله خیرا، چرې الله به خیر ورنکړي هغوی له. الله اعلم بما فی انفسهم، الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې دوی په نفسونو کې دي. انی اذا لمن الظالمین، یقینا په دغه وخت کې یم به زه خامخا د ظالمانو نه. که دا خبرې ما وکړې زه به د ظالمانو نشم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. دې قوم ته وایي خلک وایي اے نوحه قد جادلتنا، یقینا تا جګړې کړي موږ سره، فاکثرت جدالنا، نو تا زیاتې کړې موږ سره جګړې خپلې. فاتنا بما تعدنا، نو راوله موږ باندې چې ته موږ سره وعده کې، ته موږ د څه شي نه یری عذاب براشي، عذاب براشي، نو راوله که نه. ان كنت من الصادقین، کې یې د رښتونو نه، که ته رښتیا یې په دې خپله خبره کې دا دومره جګړې جوړې کړې خبره خلاصه که. قال انما یاتیکم به الله، نوح علیه السلام یقینا راولي و تاسو باندې دا الله، دا عذاب به تاسو باندې الله راولي، زه نشم راوستی، ان شاء که الله غواړي. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو الله له عاجز کوونکي. کله چې عذاب راشي نو تاسو بیا تښتېدی نه شئ. د الله نه به ځان خلاص نه کوي، د الله د عذاب نه به ځان خلاص نه کوي.
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم او فائدہ نه درکې تاسو لا زما خیر لټول ستاسو ان اردت ان انصح لكم کله چې غواړم چې ستاسو خیر لټوم زه ستاسو خیر خواهی کوم ستاسو خیر لټوم او زما دا خیر لټول تاسو له هیڅ فائدہ نه درکې ان کان الله یرید ان یغویکم کله چې غواړي الله چې تاسو گمراه کوي بیلاری کوي تاسو هو ربکم هغه الله ستاسو رب دی ویلې ترجون الله ته تاسو ورګرځولای کېږئ ام یقولون افترا آیا دا خلق وی چې دا خبره دای د ځانه جوړه کړل دا مسله د ځانه جوړه کړل قل ان افتریته فعلی اجرامي وتوا کما الله وی وتوا نوحا ان افتریته کدا مسله ما د ځانه جوړه کړی فعلی اجرامي نو په ما باندې وی جرم زما نو په ما باندې ګناه وی وبال وی زما د جرم وانا بریم مما تجرمون او زبریم دا حسن چې تاسو کم جرمونه کوي تاسو کم جرمونه کوي کم شرک کوي کم گناهونه کوي دا غي نه زبریم ووحی الی نوح او وحی وکړه شو نوح علیہ السلام ته انه لا یؤمن من قومک الا من قد آمن وحی وکړه شو نوح علیہ السلام ته یقینا خبر دادا ایمان نر چری ایمان راوړي ستاسو د قوم نه مگر اچا چې ایمان راوړل چا چې ایمان راوړل هغه ایمان راوړل نور خلک ایمان نه راوړي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نو نه امید کېږه دا حسن چې دا خلک کوي په دې باندې نه امید کېږه ما په دې باندې افسوس مکوا و دا دشمن قوم دی هغه چې سکینو دا غي باندې وس بل سره افسوس نه پکار دشمن دی هغه بکې لګیا به خپل خبري خپل کارونه وکي کړ وسنا الفلک بیاعیننا ووحینا او جوړه کا کشته بیاعینا زمنګ په مخ کې ووحینا زمنګ په خونه باندې ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا مخاطب کېږه ما سره دا کسانو بارکی چې ظلمي کړل شرکی کړل انهم مغرقون یقینا دی غرق شوی دی باندې فیصله شوی د غرق کېدو دا بغرقی خامخا بغرقی ويصنع الفلك جوړول کیشته وکلما مر علیه ملو من قومه کله چې ورته د په دبانې یو د غټانو د قوم د دنا سخیرو منو مسخره به کولې د پوره نو علیہ السلام پوره مسخره کولې چا وسه د کیشته کو جوړي الله یو بکم دی په وچه چلے په شګو به چلے کا چا وې دا منګه د سکو د پاره وبونو مو دی رب سره سو یې کشته جوړه شي په دې کې وبو راځي او په دې کشته چلی چاسه مسخره به کوله قال ان تسخروا منا نو علیہ السلام بوي وتا ان تسخروا منا ک تاسو مسخره کوي مونږ پوره پینا نسخروا منکم یقینا مونږ بم مسخره کو تاسو پوره کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو مسخره کوي تاسو چې دا مذاق کوي خان دی دا به تاسو پوری موشیخه نن خو لګیا دی دا کافر دی خان دی وای من زهکا زهکا چا چې په بل پوری خاندل نه په د پوری بم خنداو شيخه ان تسخروا منا که تاسو موږ پوری مسخري کوي نو موږ تاسو پوری مسخري وکړو فسوف تعلمون ان زر تاسو په تو لګي مياتي عذاب يخزي سوک دیا چې راضی په هغه باندې عذاب یخزي شرمنده کوي بدل را و یحل علی عذاب مقیم اور نازلیږي را کوزيږي په د باندې عذاب د همیشوالی دا خبره دغه سوا وا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور تر دې پورې چې کله راغی حکم زمونږه او جوش وو تنور وته وي پښتو کې وته وي اردو کې وته وي فارسی کې وته وي ډېر جوب کې دا تنوري څوک وي وفارت تنور دا یو خاص تنور وال دغه مشترکه عام ټول خلکو ډوړې وبګي پخې دي سو نه د نوح علیہ السلام د خپل کور تنور سو تنور باندې د مخ د زمکا
د ځمکې مخ چې دی هغې کې اوبه نه وي که نه یا تنور چې کوم جوړولی کېږي نه په داسې ځای کې جوړولی کېږي چې دا اوبو نه لري اوبه پکې نه وي هلته نو چې کله تنور کې هم اوبه راغلې نو پوه شه چې بس دا وخت د عذاب د راتلو دی نو قل نحمل فیها او یې منګه سوارکه په دې کې من کلین د هر قسم نه زوجین جوړی اسنین چې یې دوه زوجین اسنین زوجین دی دو دی یو نر دی یو ماده د هر قسم نه کم چې په اوبو کې ژوند نشي تېرولی د هغې نه هر قسم نه جوړی په دې کې کېده وَأَهْلَكَ خپل اهل لره الا من سبق علیه القول مگر هغه څوک چې مخکې شي د په هغې باندې فیصله پې شوې ده د عذاب نه پکې مه سوروه نور څوک چې دی نه پکې هم سواره که خپل اهل خلق پکې سواره که نو د نوح علیه السلام بیبي و ناغم کافره وه ورپسې رستو تذکره راځي د نوح علیه السلام د زویم ومن آمن چا چې ایمان راوړی ما آمن معه الا قلیل ایمان نه راوړی د هغه سره مګر ډېرو لږو خلکو ډېر لږ خلک وو نو د نوح علیه السلام خپل اهل هغه درې تنو درې زامن څلورم زوی چې هغه کافر و یو حام و یو سام و یو یافس و وی حام چې دی دا د حبشو نیکه دی او سام چې دی نو دا د عربو او د هند والو زمونږ په نیکونو کې چې راځي نو هغه سام پکې راځي ایو یافس دی نو هغې کې چین او روس وغیره دا چې دي یاجوج ماجوج وغیره دا ټول څه چې دا به د هغه په اولاد کې دي نو دا درې تنه زامن یو ایو کنعانو پکې ناو تباشی دی رستو تذکر راځي د دې ځای باندې بې بس کوو اول نه منګاو ویډیو غالبا مثل الفریقین کلاما والاصم والبصیر والسمیع مثال دا دو ډلو په شان د ړندو د کڼو والبصیر والسمیع د لیدونکو او د اورېدونکو هل یستویان مثلا یا برابر کېدی شي دا دواړه مثالونو کې دا دواړه په صفتونو کې برابر کېدی شي فلا تذکرون تاسو پن ولې نه الی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لېږلی موږ نوح علیه السلام دا قوم ته انی لکم نذیر مبین چې یقینا ستاسو دپاره مې یره درکوونکی ښکاره الله تعبدو الا الله راغلم په دې مسله باندې چې بندګي به نه کوئ ما سوا د الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم راغلم تاسو ته دې باندې چې بندګي به نه کوئ ما سوا د الله نه یقینا یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې درناکې نه فقال الملأ الذین کفروا نوې غټانو دا کسان نه چې کفر یې کړی د قوم د هغه نه ما نراک الا بشر مثلنا ما نراک الا بشر مثلنا نینو موږ تعالی را مگر بشر خپل غوندې وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا او نینو موږ تعالی را نینو موږ هغه خلک چې تابعداري کړله ستا الا الذین هم اراذلنا مگر هغه کسان چې هغه سپک خلک دي موږ کې بعد یا رأی سرسري نظر واله دي وما نراک لکم علینا من فضل او نینو موږ ستاسو دپاره په خپل ځان باندې څه غوره والی بل نظنکم کاذبین بلکې خیال کوم موږ په تاسو باندې د دروغجنو نه قال یا قومي نوح علیه السلام ای زما قوم ارایتم ان کنت علی بینة من ربی ای قوم زما څه خیال دی ستاسو که یم زه په واضح دلیل باندې د خپل رب د طرف نه واتانی رحمتا من عنده الله را کړی مال رحمت د خپل طرف نه پیغمبري را کړي فامیت علیکم نو پټوي دا په تاسو باندې انلزمکموها آیا لازم کوم دا په تاسو باندې وانتم لها کارهون او تاسو یې دې لره بد ګڼونکي ویا قوم لا اسألکم علیه مالا یا قوم زمانه غوښتلی ما په دې باندې ستاسو نه څه مال ان اجر الا علی الله نه دا بدله زما مگر په الله باندې دا وما انا بطارد الذین آمنوا او نیم از شرون کې هغه کسان لرا چې ایمان راوړل ان ملاقات ربهم یقینا دی ملاقات کوونکی د خپل رب سره ولکن یاراکم قوم تجهلون لیکن ان مز تاسو لرا
داسې قوم چې د جهل نه کار اخلي. ویا قوم من ینصرونی من الله، قوم زما قوم څوک به امدادو کی زما د الله نه، د الله د عذاب نه ان ترتم کما دی وشړل. افلا تذکرون تاسو پنالی. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، نو هم ز تاسو دا خبره چې زما سره خزانه د الله دي، د خزانو د الله اختیارات ما سره دي، دا خبره زه نه کوم. ولا عالم الغیب، دا خبره نه کوم چې زه په غیب باندې پوهیږم. ولا اقول انی ملک، دا خبره زه نه کوم چې زه یم د ملائکو د جنس نه. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، او نوې مزه دا کسانو مبارکی چې سپکو ته ګوري ستاسو سترګې، لیوتهم الله خیرا، چې الله بچری دی له خیر ورنکي، دا خبره نه کوم. الله اعلم ما فی انفسهم، الله خپویږي په اسمان چې دی په نفسونو کې دي. انی ذل من الظالمین، یقینا په دغه وخت کې خامخا شمبزه د ظالمانو نه کما دا خبره وکړه. قالوا یا نوح، د خلکو و اے نوح قد جادلتنا، یقینا تا موږ سره جګړه وکړه. فاکثرت جدالنا، نو زیاته کړه تا موږ سره جګړه. فاتنا بما تعدنا، نو راوله موږ باندې اجت موږ سره وعده کې، ان كنت من الصادقین، کې ته د رښتونو نه. قال انما یاتیکم به الله، نوح علیہ السلام یقینا راولی ودا تاسو باندې الله کا الله غواړي، وان انتم بمعجزین، تاسو عاجز کوونکی الله لرا زنه شم راوسته، اختیارات منشتي کوي نو الله وی کوي. ولا ينفعكم نصحي، او فائدہ نه درکې تاسو لا خیر لټول زماین اردت ان انصح لكم، کله چې غواړم ز تاسو خیر لټوم. ان کان الله یرید یغویکم، کله چې غواړي الله چې تاسو به بیلاری کوي. هو ربکم، هغه الله تاسو رب دی، ویلې ترجعون، الله ته تاسو ورګرځول کیږي. ام یقولون افترا، آیا داخله کوي چې دا مسله د ځانه جوړه کړل. قل ان افتریته فعلی اجرامی، وتوا کدا ما د ځانه جوړه کړی نو په ما باندې جرم زماره، وانا بریء مما تجرمون، او زه بریم د اسنه چې تاسو کوم جرمونه کوي. ووحی الی نوح، وحی وکړه شو نوح علیہ السلام ته، انه لیؤمن من قومک، چې چر ایمان نه راوړي ستاسو قوم نه، الا من قد آمن، مگر چا چې ایمان راوړل. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، نو ته منه امید کېږه په اسمان چې داخله کی کوي. وسنا الفلک، او جوړه کا کشته بیا یو نازم په مخ کې، وحی نازم په خونه باندې. ولا تخاطبنی بالذین ظلموا، او مخاطب کېږه موږ سره په کسانو بارکی چې ظلم کړل، نو مغرقون، یقینا دي غرق شوي. ويصنع الفلک، او جوړوله کشته. وکلما مر علیه ملأ من قوم، او کله چې ورته دل په دمای غټان د قوم داغه نه، سخیرو منو، مسخره به کولی هغه پوری. قال ان تسخروا منا، وی که تاسو مسخره کوئ موږ پوره، فإنا نسخر منکم، نو موږ مسخره وکړو تاسو پوره، کما تسخرون، لکه څنګه تاسو مسخره کوئ. فسوف تعلمون، زرد چې تاسو ته بپته ولګي، من یاته عذاب یخزیه، چا باندې راځي عذاب چې شرمنده کوي باغ لره، ویحل علیه عذاب مقیم، او راځي و نازلیږي باغ باندې عذاب د همیشوالی. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، تر دې پورې کله چې راغی حکم زمونږه تنور جوش وو. قل نحمل فیها، وې موږ سوارګه په دې کې من کلین د هر قسم نه زوجین جوړی، اس نه چې دوا والک خپل اهل لرا، الا من سبق علیه القول، مگر هغه سوچ مخکې شوی پاغي باندې فیصله. ومن آمن، هغه سوچ ایمان راوړل، دا به کې سوارکا. وما آمن معه الا قلیل، ایمان نه راوړل په هغه باندې مگر ډېر لږ خلکو. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا قبل اللهم اشفنا شفا